په هرات ولایت کې وروسته له دې چې ځینې د امارت اسلامي غړو دوکاندارانو ته دا وینا کړې وه چې د دغه سټیچوز سرونه یا باید غوڅ کړل شي او یا هم په تور ټوکر بلیک ټوکر او یا بلیک پلاستیکانو باندې کور کړی شي. نو وروسته له هغه ځینې دوکاندارانو دغه سټیچو سرونه یا غوڅ کړي دي او اکثریته دوکانداران بلیک پلاستیکونه د هغه پر مخ باندې راګرځولي. دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅکله هم افغان میرمنې په رسمیت نه دی پیژندلې، د هغوی انساني حقوق ته یې درناوی نه دی کړی. دا طالبان نه تنها یوازې د افغان میرمن بلکې افغان نارینهو سره هم ستونزې او مشکلات لري. اوس موږ تازه وینو چې دا نه تنها په افغانستان کې افغاني میرمنې بلکې حتی هغه مانکینونه چې په هغه کې د ښځې چهره او بدن شته او هغه تقریبا مروج دی ټوله دنیا کې چې د کالي ښکاره کولو لپاره هغې نه کار اخیستل کېږي او یو بېجانه مساله ده، حتی د هغوی سرونه هم پرې کېږي. او دا هغه نیت د طالبان ښیي چې دوی عقده او نفرت د ښځو نه لري، بغیر له دې نه چې پوه شي، بغیر له دې نه چې فکر وکړي چې دوی هم یو ښځینه پیدا دی